السلام علیکم. ما نام طاهر جنید ده او زه پروفیشن لحاظ سره یو انجینیر یم. موږ د میتھمیټکس 9 کلاس یو ویډیو لیکچر سیریز شروع کړی و، خو بعض سټوډنټانو په فرمایش باندې موږ نن د پښتو لینګویج چې د میتھمیټکس 9 کلاس لیکچر سټارټ کوو. ورسره په پیرالل چې کوم اردو لینګویج چې موږ لیکچر سټارټ کړي و هغه به کنټینیو وي ورسره به موږ پښتو چې لیکچر کوو. دې چې کوم بیسیک ټرمینالوجیز دي هغه به سیم هغه شی استعمالیږي، خو چې کوم ایکسپلینیشن لینګویج ده هغه به موږ پښتو استعمالوو. نو راځو چې موږ باقاعده طور باندې د میتھمیټکس 9 کلاس په پښتو لینګویج چې آغاز وکړو. نو فرست چپټر چې دا میتھمیټکس 9 کلاس ول هغه دا میټریسز په باره کې. نو اول به موږ د میټریکس ډیفینیشن وګورو چې میټریکس څه ته وایي. میټریکس ډیفینیشن دا ده چې rectangular array of real numbers enclosed in a square bracket is called a matrix. یعنی میټریکس څه ته وایي چې کله موږ سره ریل نمبر دي، ریل نمبرز فار ایگزامپل 1 -3 1 / 2 ایټسیټرا، دا ټول موږ سره شی دي ریل نمبر دي. او سکیر بریکټ چې کوم دا شان بریکټ شي دې ته موږ چې وایي سکیر بریکټ وایو. نو دا نمبر چې کله موږ یو ترتیب سره یو ارې شکل چې ولیکو او بیا هغه په سکیر بریکټ چې بند کړو نو دې ته موږ چې وایو میټریکس وایو. فار ایگزامپل موږ یو میټریکس لیکو چې 1 2 -4 3 5 10. دا که تاسو وګورو نو 1 2 -4 3 5 10 دا شی دی ریل نمبر دی، او دا موږ یو خاص ترتیب سره لیکلی دی. صحیح سله ریکټینګولر ارې، یعنی دې ترتیب ته که تاسو وګورو نو دا یو ریکټینګل یا د مستطیل وال شکل پیش کوي. نو یو ریکټینګولر ترتیب چې موږ دا ولیکل او بیا مو په سکویر بریکټ چې بند کړه نو دې ته موږ چې وایو میټریکس وایو. او میټریکس چې دا جنرلی موږ ریپرزینټ کوو بای کیپیټل لیټرز. ٹھیک سله کیپیټل لیټر سره دا موږ ریپرزینټ کوو. فار ایگزامپل A B C. صحیح سله. او جنرلی د دې چې کوم ایلیمنټس دي جنرل ریپرزینټیشن خبره موږ کوو هغه موږ په سمال لیټرز باندې ریپرزینټ کوو. فار ایگزامپل A B C ایټسیټرا. اوس موږ یو میټریکس لیکو چې A = A B C D E F. نو دا موږ سره د میټریکس څه شی ده جنرل ریپرزینټیشن ده. دلته دا کیپیټل لیټر A چې دا څه شی ریپرزینټ کوي میټریکس ریپرزینټ کوي، او A B C D E F په سمال لیټرز چې دا موږ سره څه شی ریپرزینټ کوي دا ایلیمنټس آف اے میټریکس ریپرزینټ کوي. ٹھیک سله. rows and columns of a matrix. د یو میټریکس روز او کالمز چې ته وایي. روز چې کوم دی لیټ سپوز دا یو میټریکس موږ لیکو 1 2 5 3 2 1. دی چې دا هریزونټل نمبر چې کوم دی چې کوم هریزونټلی پراته دي. صحیح تله دې ته موږ چې وایو روز وایو.
یعنی که دلته دې میټریکس چې موږ وګورو نو دا موږ سره چې شاید دا فرسټ رو ده یا رو 1 دې ته موږ وایو او دا موږ سره چې شاید دا سیکنډ رو ده یا رو 2 موږ دې ته وایو. چې کوم ورټیکل نمبر پراته دي صحیح تله هغه ته موږ چې وایو کالمز وایو. یعنی که چیرې موږ وګورو نو دی چې دا یو بیل کالم ده دا بیل کالم ده او دا بیل کالم ده. یعنی په دې میټریکس چې موږ سره کالم چوره دي 3 کالم دي دې ته به موږ وایو کالم فرسټ دې ته به موږ وایو کالم سیکنډ او دا موږ سره شاید کالم 3 ده. نو دې میټریکس چې که موږ وګورو نو موږ سره 2 روز دي او 3 کالم دي. دا موږ سره فرسټ رو ده دا موږ سره سیکنډ رو ده دا فرسټ کالم ده دا سیکنډ کالم ده او دا شاید تھرډ کالم ده. دغه شی که موږ یو بل میټریکس ولیکو بی ایکول ټو لیټ سپوز اے بی سی ډي ای اف او جی ایچ آی نو دې چې موږ سره روز چوره دي 3 روز دي فرسټ رو سیکنډ رو او تھرډ رو. صحیح تله دا فرسټ رو ده دا سیکنډ رو ده او دا تھرډ رو ده. او کالمز که موږ وګورو نو کالمز چوره دي دا فرسټ کالم ده دا سیکنډ کالم ده او دا تھرډ کالم ده. یعنی 3 موږ سره دې چې شی دي کالمز دي. صحیح تله بل ټاپک ته موږ سره آرډر or dimension of a matrix. ठीक ला order or dimension of a matrix. Now order or dimension of a matrix چشته وای چې let's suppose دا موږ سره یو میټریکس دا A equal to 1 2 3 6 9 1 نو دې آرډر به موږ سره شي نمبر آف روز آرډر به موږ سره شي نمبر آف روز کراس نمبر آف کالم. نو دې ته موږ چې وایو آرډر آف اے میټریکس. فار ایگزامپل دې میټریکس چې که موږ وګورو نو موږ سره 4 روز دي 2 روز دي نو نمبر آف روز دا به 2 راځي کراس کالم چې دي 1 2 3 کالم دي موږ سره نو نمبر آف کالم به چور راځي 3 راځي. نو دې میټریکس آرډر چې کوم دا 2 کراس 3 دا یا موږ لیکای شو چې 2/3. یاد ساتو چې همیشه دپاره موږ نمبر آف روز چې دي هغه اول لیکو یا بعد به موږ نمبر آف کالمز لیکو. نو چې چوره نمبر آف روز وي کراس چې چوره نمبر آف کالمز وي نو دې ته موږ چې وایو آرډر آف اے میټریکس وایو. یو بل میټریکس موږ لیکو چې بی ایکول ټو A B C D E F G H I. نو دې میټریکس چې که موږ وګورو نو د آرډر موږ سره شاید 4 روز دي 1 2 3 روز دي موږ سره کراس کالم چوره دي 1 2 3 کالم دي. نو د دې آرډر چې کوم دا هغه موږ سره 3 کراس 3 راځي. ټیک ده دا شای نور میټریکس چې دي چې تاسو یو آرډر فایند کولای سو. لیټ سپوز موږ یو بل میټریکس لیکو C equal to A B C. نو دې آرډر به موږ سره شي آرډر will be equal to number of rows چوره دي 1 2 3 نمبر آف روز دي کراس کالم چوره دي یو کالم ده دی چې نو د دې آرډر چې دا به شي 3 کراس 1 وي. جنرلی موږ د یو میټریکس آرډر چې دا M کراس N باندې ریپرزینټ کوو. دلته M چې دا موږ سره نمبر آف
روز ریپرزینٹ کوي او n چې دا موږ سره نمبر آف کالم ریپرزینٹ کوي. ٹھیک ده. نیکسٹ ټاپک ته جنرل ریپرزنټیشن آف اے میټرکس، یعنی یو میټرکس چې دا به موږ جنرلی څرنګه ریپرزینټ کوو. لکه څرنګه تاسو ته پته ده چې میټرکس چې کوم ده موږ کیپیټل لیټر باندې ریپرزینټ کوو، A B C D وغیره. نو که چیرې موږ سره یو میټرکس وي A او هغه لیټ سپوز 3 کراس 3 میټرکس ده یا 3x3 آرډر میټرکس ده. ټیک ده. نو د دې چې کوم ایلیمنټس دي هغه موږ څرنګه ریپرزینټ کوو، A11 A12 A13 بیا A21 A22 A23 A31 A32 A33. نو دی چې که تاسو وګورو دا 1 چې کوم ده دی چې دا څرنګه موږ سره په آرډر چې موږ ریپرزینټ کوو چې اولنی نمبر چې دا دا رو نمبر ځای رهي او دوم نمبر چې دا دا نمبر آف کالم ځای رهي. دغه شی په دې جنرل ریپرزنټیشن چې یا په ایلیمنټ چې دا اولنی نمبر چې دا رو نمبر ریپرزینټ کوي او دوم یو چې دا کالم نمبر ریپرزینټ کوي. یعنی دا ایلیمنټ چې کوم ده دا موږ سره په فرست رو او په فرست کالم چې پروت ده. که تاسو چیرې دلته وګورو نو دا فرست رو ده او دا چې ده فرست کالم ده. نو ځکه دا موږ A11 باندې ریپرزینټ کړی ده. که د بل نمبر تاسو وګورو A12 یعنی فرست رو سیکنډ کالم، نو دی چې که تاسو وګورو دا فرست رو ده او سیکنډ کالم چې دا نمبر پروت ده. تھرڈ ایلیمنٹ کا تاسو وګورو نو A13 یعنی فرست رو تھرڈ کالم. دلته که تاسو وګورو دا ایلیمنٹ چې کوم ده په فرست رو او تھرڈ کالم چې دلته موږ سره پروت ده. هغه شی نور هم ایلیمنٹ A21 یعنی سیکنډ رو فرست کالم، A22 سیکنډ رو سیکنډ کالم، A23 یعنی سیکنډ رو تھرڈ کالم، بیا A31 یعنی تھرڈ رو فرست کالم، A32 third row second column، A33 third row third column. نو دا موږ سره چې راځي د دې میټرکس جنرل ریپرزنټیشن راځي. دا شی که موږ A2 کراس 3 میټرکس جوړو یعنی دو روز چې کوم دي دوی پچې او کالم 3، نو هغه موږ سره څرنګه راځي A11 A12 A13 A21 A22 A23. نو دا موږ سره څه راغی 2 کراس 3 میټرکس راغی. هغه شی A3 کراس 2 میټرکس که موږ جوړو نو هغه موږ سره راځي A11 A12 A21 A22 A31 A32 یعنی 3 روز او 3 روز او 2 کالم. دلته که تاسو وګورو 3 روز دي او 2 کالم دي دی چې دلته وګورو 2 روز 3 کالم یعنی 2 روز او 3 شی دي کالم دي. نو دغه رنګه موږ هر یو میټرکس چې دا یو جنرل ریپرزنټیشن باندې ظاهرولی شو. اوس موږ سره په بک چې یو څو اگزامپل دي دا موږ سالو کوو. اگزامپل نمبر 1 چې دا موږ سره اگزامپل 1 دی چې شوی example number 1 چې وایي چې write the number of rows and columns of the following matrices and hence mention their order. دا دوه matrices موږ سره کړي دي. part first چې A matrix د موږ سره P Q R او S. ٹھیک ده. او part second چې یو B بل matrix ده B equal to 3 4 7 او 5 6 8. نو دی به موږ نمبر آف روز او کالمز معلومو او ورسره به دی موږ آرډر معلومو. نو فرست پارت چې کوم سلوشن ده دی چې نمبر آف روز به موږ سره چورئ
دې چې که تاسو وګورو نو روز چوره دي 2 دي دا به موږ سره 2 راځي او نمبر آف کالمز به چوره راځي موږ سره 1 2 یعنی 2 کالم دي دی چې نو دا به نمبر آف کالم چوره راځي 2 راځي او آرډر به موږ سره څه راځي آرډر آف میټرکس A نو آرډر موږ سره د چیز برابري نمبر آف روز کراس نمبر آف کالمز نو دلته که موږ وګورو نو 2 روز دي او 2 کالم دي نو نمبر آف روز به چور راځي 2 او نمبر آف کالم کراس 2 نو دا به د دې میټرکس آرډر راځي 2 کراس 2 یا موږ لیکلی شو چې 2/2 ټیک ده هغه شی بي میټرکس که موږ وګورو نو دی چې نمبر آف روز چوره دي 1 2 یعنی 2 دی چې شاید دی نمبر آف روز دی او نمبر آف کالمز equal to 1 2 and 3 درې دی چې موږ سره څه راغله نمبر آف کالمز راغله او د دې آرډر چې کوم دا به موږ سره څه راځي آرډر آف میټرکس B will be equal to number of rows یعنی 2 cross number of columns یعنی 1 2 او 3 نو 2 cross 3 or 2/3 به د دې B میټرکس څه راځي آرډر راځي صحیح ده نیکسٹ ټاپک چې دا هغه د ایکویلیټي آف 2 میټریسز یعنی که چیرې موږ سره 2 میټریسز دي نو به کله ایکولی ایکویلیټي آف 2 میټریسز چې دا دې لپاره 2 کنډیشن دي اولنۍ کنډیشن دا ده چې آرډر should be same یعنی که چیرې موږ سره 2 میټریسز دي A او B به کله ایکولی چې کله دو اولنۍ کنډیشن دای بچي چې آرډر شوډ بی سیم او دوم کنډیشن دا ده چې کرسپونډینګ elements should be same یعنی که چیرې دوه میټریسز موږ سره A او B او دا دوه کنډیشن سیټسفای کوي نو موږ ویلی شو چې دا A او B میټریسز چې دي دا څه دي سیم دي سوري ایکول دي فار ایگزامپل موږ سره یو میټریکس دا A equal to 1 2 4 3 9 1 او B میټریکس دا موږ سره 1 2 4 او 3 9 1 دا دواړه میټریسز که موږ ایکویلیټي چیک کوو نو اولنۍ کنډیشن څه ده چې آرډر شوډ بی سیم نو دې دواړو میټریسز که موږ آرډر وګورو A میټریکس آرډر چوره ده 2 روز دي پکې او 3 کالم دي یعنی 2 کراس 3 آرډر میټریکس ده A او B میټریکس که موږ وګورو نو هغه چې هم 2 روز دي او 3 کالم دي یعنی دا هم 2 کراس 3 میټریکس ده نو اولنۍ کنډیشن چې ده دا خو satisfies اوس په بل کنډیشن موږ وګورو چې کرسپونډینګ ایلیمنټس شوډ بی سیم یعنی فرست ایلیمنٹ په د فرست ایلیمنٹ برابري سیکنډ ایلیمنٹ په د سیکنډ تھرډ بیا چې سیکنډ رو ته موږ راشو هغه چې هم فرست ایلیمنٹ په د فرست برابري سیکنډ به د سیکنډ برابري او تھرډ به د تھرډ برابري دې ته وایي چې کرسپونډینګ ایلیمنټس شوډ بی سیم اوس که دې دوه میټریسز چې موږ وګورو نو فرست رو چې دلته 1 ده او دلته هم 1 ده بیا سیکنډ ایلیمنٹ 2 ده او دلته هم 2 ده تھرډ ایلیمنٹ 4 ده او دلته هم 4 ده بیا سیکنډ رو چې که موږ چیک کړو نو فرست ایلیمنٹ 3 ده دلته هم فرست ایلیمنٹ 3 ده بیا سیکنډ ایلیمنٹ 9 ده او دلته هم سیکنډ ایلیمنٹ 9 ده تھرډ ایلیمنٹ 1 او دلته هم تھرډ ایلیمنٹ 1 ده نو موږ ویلی شو چې سو A is equal to B یعنی A او B دواړه میټریسز څه شی دي ایکول دي دې ویډیو لیکچر په اخره چې زه تاسو ته یو ہوم اسائنمنټ درکوم دې باندې تاسو ټرای وکړو انشاءالله په
بل ویډیو لیکچر چې به زه دې سالوشن ښه تاسو ته درکوم خو اول تاسو په دې باندې خپله ټرای وکړو دې چې کوېسچن نمبر 1 چې ده find order of following matrices A equal to 1 2 3 1 B equal to 1 2 4 and C equal to A D equal to A B C D E F نو دا A B C D چلور میټریسز دي موږ سره دې تاسو آرډر فایند کو او دې ویډیو په کمنټ سیکشن چې هم تاسو موږ ته دې آنسر راکولی سو او نیکسټ ویډیو لیکچر چې به زه تاسو ته دې سلوشن هم درکوم سیکنډ کوېسچن چې دا کوېسچن نمبر 2 A موږ سره یو میټریکس ده 1 2 3 5 9 1 B matrix the mushstara 4 C matrix the mushstara 4 और D matrix the mushstara 1 2 3 5 9 1 دې چې تاسو دا فایند کو چې کوم میټریسز چې دي خپله چې ایکول دي فایند which matrices are equal دا دوه کوېسچن دي دې باندې تاسو خپله ټرای وکړو او موږ ته په ویډیو کمنټ چې د دې آنسر راکړو پریکټس وکړو دې باندې انشاءالله تاسو به دې سره مایند چې د هغه اوپن سي بل ویډیو لیکچر چې به انشاءالله تاسو ته زه د دې سلوشن درکوم او دې سره سره به موږ ایکسرسایز 1.1 چې ده هغه به هم سټارټ کوو نو انشاءالله بل ویډیو لیکچر چې به میلاویږو هغه پورې ما ته اجازت راکړو الله حافظ